د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار پریشان کو نو هغه به په مونځ باندې ودرېدو. یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به کله یو تکلیف راغی، هغه باندې به کله یو پریشاني راغله، نو هغه به لاړه او په مونځ باندې به ودرېده، صلات حاجت به وکړه، الله تعالی ته به خپل حاجت هغه پیش کړه چې یا الله ما ته دا قسمه پریشاني هغه راغلې ده، ما ته د دې طریقه نه راځي چې زه د دې پریشانۍ نه هغه په څنګه طریقې سره وځم. د دې د وجې نه الله تعالی ته به دعا کوله، الله تعالی ته به خپل حاجت پیش کړ چې ما ته هغه څه لاره کولو کړي، ما ته څه لاره وښي چې زه په هغې لاره باندې روان شم. نو د دې نه هغه موږ ته تعلیم راکوي چې ای انسانه کله ته په یو مصیبت کې انختې، کله تا ته یو پریشاني راغله، کله تا ته په زندګۍ کې سختي راغله، کله تا ته یو حاجت راغی، نو تا له پکار دي چې ته الله تعالی ته ودرېږي، ته راشي، ته مونځو کې ته 2 رکعته صلات حاجت وکړي، الله تعالی ته ژړه فریاد وکړي چې یا الله زه په دا قسمه پریشانۍ کې هغه مبتلا شوی یم، ما له طریقه نه راځي چې د دې پریشانۍ نه هغه په څنګه طریقې سره زه وځم، ما ته هغه دا حاجت راغلی دی، ما ته دا حاجت راغلی دی، هغه ټول ته الله تعالی ته پیش کړه. بیا دغه شانتې دغې باندې کار نشو، دوباره راشه بیا ودرېږه، دغه شانتې بیا ودرېږه، الله تعالی به ستا د پریشاني هغه خامخا حل کوي. ځکه چې یو انسان هغه الله تعالی نه غواړي او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه فرمایي زما نه غواړئ، تاسو چې زما نه څونه غواړئ زه په ورکړه باندې خوشحالېږم، زه ستاسو په غوسته باندې خوشحالېږم چې تاسو زما نه غواړئ. په دنیا کې چې یو انسان هغه د بل انسان نه غواړي نو یو پېره هغه ولې په خوشحالۍ باندې ورکړي، چې په دوباره یې ترې وغواړي بیا هم ولې ورکړي، خو هغه تندې ورته لږ شانتې راګونجې کړي، چې په 3مه پېره یې ترې وغواړي نو په 3مه پېره باندې هغه ورته هغه خپل د مخ کیفیت یې ورته بیخي بدل کړي. دغه شانتې چې بار بار ترې غواړي نو اخره کې داسې وخت راشي چې ورته وایي ستا بل کار نشته، هر وخت هغه ته ماله راځي او زما نه دا کار هغه غواړي، ما نه پیسې غواړي، ما نه خپل حاجت هغه پوره کړي. خو الله تعالی هغه داسې ذات دی، هغه داسې غفور رحیم ذات دی چې هغه وایي ما ته ودرېږئ، زما نه غواړئ، تاسو چې زما نه څونه غواړئ زه به تاسو له درکوم، زه په غوسته باندې خفه کېږم نه، زه په دې باندې خفه کېږم کله چې تاسو زما نه غواړئ نه. د دې د وجې نه کله په انسان باندې پریشاني راشي، کله انسان ته تکلیف راشي، کله انسان باندې مصیبت راشي، نو ته له پکار دي چې دې غوسته د الله تعالی نه کوي، بیا به داسې نه کوي چې دی لاړ شي او بل انسان ته هغه ته ووایي چې په ما باندې دا تکلیف راغلی دی زما نه دا اخوا کړه، ځکه هغه انسان هغه هم الله تعالی پیدا کړی دی، هغه سره چې کوم مال دی، هغه سره چې کوم دولت دی، ته چې هغه له په کوم نیت باندې ورغلی او ته وایې چې زما دا حاجت به هغه پوره کړي، نو هغه چې حاجت پوره کوي نو هغه طاقت خو هم هغه له الله تعالی ورکړی دی، نو چې هغه په خپله په دغې طاقت اخیستو کې، هغه په خپله په دغې حاجت اخوا کولو کې الله تعالی ته محتاج دی، او بل دا چې ته د هغه نه وغواړې نو د هغه احسان په تا باندې راوړي، نو ته د هغه ذات نه ولې نه غواړې کوم ذات چې ده له ورکړي دي، چې هغه ذات ده له ورکړي دي نو هغې تا له هم درکولی شي. بل دا چې د انسان هغه ستا نه چې کله ته وغواړې د هغه نه نو هغه خفه کېږي، او چې ته د الله تعالی نه وغواړې نو په هغې کې هېڅ شک هم نشته، هغه به درله خامخا درکوي او الټا هغه خوشحالېږي پرې. د دې د وجې نه چې کله مصیبت هغه په انسان باندې راشي نو دې هغه په دنیا کې کله په یو پسې کله په بل پسې منډې نه وایي، بلکې دې راشي الله تعالی ته دې ودرېږي، خپل حاجت دې ورته پیش کړي چې یا الله زما ته دا قسمه پریشاني راغلې ده، ما باندې دا قسمه تکلیف دی، ما ته څه لاره وښایه، ما ته څه طریقه وښایه، ما ته بنده لاره هغه کوله وکړه چې زه له دې تکلیف نه وځم. بیا به الله تعالی د ده دپاره هغه د داسې طرف نه لاره کوله کړي، د ده دپاره به داسې طریقه جوړه کړي چې د ده په وهم او ګمان کې هم هغه نه راځي. د دې د وجې نه هغه په پریشانۍ کې په حاجت کې هغه صرف او صرف الله تعالی یادول پکار دي، مخلوقاتو ته تلو هغه هېڅ قسمه ضرورت نشته. اوس سبب استعمالول دي، په سبب کې ته یو انسان ته محتاج شوې نو هغه خو بیا ته به خامخا د هغه نه اخلې، خړومبې به چې کله غواړې نو ته به د الله تعالی نه غواړې، چې د الله تعالی نه غواړې د هغې نه وروستو به دله ځي نو الله تعالی به دله په دغې څیز کې هغه برکت واچوي، او کیدای شي د دې نه علاوه هغه تا له بله لاره کولو کړي او په هغې سره ستا طریقې کار هغه روان شي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.